پښتونخوا د ټولو نه بهترین هاسپټل سیمز چې د سوات په خاوره باندې د میډیکل مت کې چې دی مریضانو ته دلته ډېر لوی سہولیات دي. د عظیم خان چې چیرمن دی د په سربراهۍ کې د سیمز چې دا دوی خپل یو کور ګڼي او مریضانو ته دوی ډېر لوی سہولیات ورکړي. نن د فیصل صاحب د 2 کالو ټینیور چې الوداعي تقریب دی هغه ته یو اعزاز ورکړو. فیصل صاحب دا راته ووایي چې دومره لوی اعزاز څه ګڼئ د سیمز په حواله باندې؟ نو دا خو زما لپاره ډېر د اونر خبره ده چې دونه ریسپیکټیبل ډاکټرز د دې ملکن ډسټرکټ چې د ټول نه سینیئر لاټ دی هغوی ماته دا اعزاز راکړو او زه ډېر زیات پراؤډ فیل کوم په دې مومنټ باندې. رفیع صاحب فیصل صاحب چې دی نو د سیمز بنیادي چې کم بنیاد و په هغه کې دوی لوی کردار و نن روان دی نو څو اړیو پسې خفه دی؟ روان نه دی بیا راځي انشاءالله چې موږ کله غواړو دی به راځي به دا ده چې موږ ته ټول ډېر زیات مطمئن یو لږ نه ډېر زیات مطمئن او دی د دې کیپیبل دی صرف د دې نه بل ځای ته لاړ شو انشاءالله کامیاب نم فیصل صاحب سمارت دی بالکل سیمز چې دا نن زه ګورم ډېر سینیئر موسټ چې د ډاکټرانو یو ټیم دی او که موږ وګورو د پبلک اوپینین موږ اورو مختلف ګیدرینګز کې چې یاره سیم څنګه چې اسرار صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې یاره رزق الله ورکوي کوم چې کبنیانې دي دا زموږ د میډیا یو سوال دی بار نو هغه چې دی دوی رد کړو چې یاره خپل رزق چې دی په محنت سره د خلکو په ریلیف سره وګټئ. نو عظیم خان چې هر پراجیکټ هغه په قطر کې دی هغه د سیمز په شکل کې دی بنیاد چې دی د هغې مضبوط کړی سوی. فیصل صاحب د نن روان دی په دې موقع سره اوله فیصل صاحب چې کوم دی څنګه تاسو اورېدل زموږ ټولو ډاکټرانو خپل خیالات اظهار وکړو د هغه ټولو تاسو به دا معلومه کړي چې هر سړی نن په پیسه خمزې خفه دی او هغه چې کوم دی کوم کنټریبیوشن دی د سیم دپاره هغه بالکل چې کوم دی نو انشاءالله موږ همیشه یاد ساتو. زموږ دعاګانې سره دي او څنګه چې زموږ ډیپټي چیرمین صاحب وویل چې دی انشاءالله لرې نه دی بیا ضرورت یې بیا به راواړو د ده نه راب نه شي د موږ په ټلیفون باندې چې کوم دی نو سلا مشورې اخیستی شو او د سیم د ترقۍ او د سیم د راز چې کوم دی نو هغه نن جي ته زیاته ثبوت ده چې په پخوا کې اسرار صاحب ولاړ دی واسع صاحب ولاړ دی چې دا د ملا محسن صاحب دی ندیم صاحب دی او جنگي باچا صاحب دی ټول ډاکټران چې موږ سره دي حادث صاحب څومره ډاکټران چې موږ سره دا یو کریم ډاکټران راغونډ کړي دي موږ الحمدلله او ټول چې کوم دی هغه په خدای کې خپل انپوټ اچوي او زموږ دا امید دی څنګه چې اسرار صاحب چې دا دین موږ د ملکن د ډیویژن یو ټول غړ داسې اداره جوړو چې دا نه د سواد خلک نه علاوه د ټول ډیویژن خلک مستفید شي. زموږ د کوشش روان ان شاء الله او زموږ د امید چې موږ په دې مقصد کې الله کامیاب کړي. اسرار صاحب تاسو راته هم دا وایي چې نن تاسو ډېره بهترین خبره وکړه چې رزق چې دی دا الله ورکوي او ډاکټرانو له پکار دي چې خپل پروفیشنل او هغوی چې کوم د مریضانو کوم حقوق دي په هغې باندې فوکس وکړي. فیصل صاحب نن چې چونکې الوداعي تقریب دی په دې ټول صورتحال راته څه وایي به حیثیت د سیمز دومره کامیابي دومره لوی چې دی تاسو په دې کې کردار ولوبو څه وایي؟ نن زموږ د سیمز پراجیکټ چې 2 کاله پوره شو نو یو خو فیصل صاحب ته زه خپل له طرفه خیر عزت پیش کوم او فیصل صاحب زموږ ایز سی او په سیمز کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی او موږ به دا همیشه انشاءالله یاد ساتو او څنګه چې تاسو ته رفیع الملک صاحب وایي چې کله انشاءالله موږ ضرورت نو به امید لرو چې یاره دوی به واپس راځي او زموږ کوشش دا ده چې د سیمز کم هاسپټل دی چونکې موږ خو یو ځای بل ځای پریکټس پکو لګیا به ټول ډاکټرز خو دی کې هغه ډاکټرز دي چې زموږ مین شی چې د ایتیکل پریکټس دی چې یاره دلته موږ خلکو ته داسې یو ماحول دغه کو چې هغه د چې کوم یو امپریشن د خلکو روان دی یو غلط چې هغه امپریشن دلته نه کریټ کیږي او زموږ د خلکو او زموږ په منځ کې یو داسې رابطه کریټ شي چې یاره خلک ګوري چې دا سیمز والا ډاکټرز چې دا واقعي په دې باندې ټرسټ قابل دي او دوی له خپل مریض بوتله پکاري. صاحب دا راته ووایي چې سوات انسټیټیوټ اف میډیکل سیمز چې دی نن خپل یو نوم هم لري او ستاسو په شان پروفیشنل ډاکټرز موجود دي څه به وایي په دې موقع باندې کوم چې د ملکن ډیویژن عوام دي هغوی ته څه پیغام؟ الحمدلله موږ خو کافي حد پورې مطمئن یو د خپل کار نه د خپل هاسپټل د ډیلیوري نه او چونکې دا یو موقع زموږ سی او صاحب ټینور پوره کړ چې بل خو روان دی دغه په انر کې موږ یو پروګرام کړو جی موږ بورډ اف ډایریکټر دی او زموږ ټول ډاکټران دي زموږ ابجیکټیو ریوینیو د پاره نو چې ګنه سره ریوینیو د ته ماته بل روپے ملګری
د حرام لکه د کور د خبره ده خو به چیرې پیشنټ ته موږ په دې لو پرایس کې فیسیلیټي ورکو او الحمدلله هغه کې موږ کامیاب یو زموږ سره کافي ډېر زیات سټاف ته کله کله داسې وشي چې موږ د هغو تنخواګانې په مشکله پروګرام کې خوشحاله یو چې یاره دا مطلب یو سړی په 15,000 په 20,000 راځي او تاسو سره نوکری کوي خو هغه ځانان بچی ناستي نغري سوړ دي دغه دا اوس کوم حالات دي نو مونږه لکه داسې په کې چانه دی ویلي چې دا پلان کې سړی بس او باسا په مونږ دی بوج کم راشي او دا نیم کو دا سوال نه پیدا کیږي زموږ ابجیکټیو پیشنټ دی غلطیاں به مونږ خډيري زیاتی چې څوګره ته هایلایټ کی او داسې مس هیپس مو راځي په انسټیټیوټ کله غړنی شي کنه تاسو کو ګورځي لکه په دې ملاکنډ ډیویژن کې داسې انسټیټیوټ نشته چې کنه په دې ورځو کې به کې پیشنټ دومره فلوي او دومره خلک ټرست کوي راځي دغه کې نو ان شاء الله موږ به نور هم امپروومنت کوو او پیشنټ ته به زموږ لکه ابجیکټیو به سونه پورې موږ فیسیلیټي او راحت ورکول شو پای به خوشاله وي مننه جی بالکل د خیبر پختونخوا سیمز چې په ضلع سوات په خاوره د ملاکنډ ډیویژن چې کم مریضات دی هغه راځي نو ډېر پر امید دي او سیمز چې د بنیادی سہولتونه هم فراهم کړي د صحت کارت په مت کې چې دی بشماره اپریشن وشوي او مریضانو ته ریلیف ملاو شوی دی د اعظم خان ګلدا په شکل کې د سیمز چیرمن چې کا په قطر کې هم دا پروجیکټ کړی دی نو د کامیابی ته رسیدلی دي نن د فیصل صاحب الوداعي تقریب او د سیمز دا فیملی بالکل جی د سوات د عوامو د پاره د کردار لوبولو ټول امید لري د کیمرامین عزت حسین سره سہیل باچا سوات